بسم الله الرحمن الرحيم. باب اليمين في الحج والصلاة والصوم. کجدا د محلوف علیه متعلق وم باب دے لس ابواب ذکر کئی صاحب د ہدایه انتہی اسانی مسئلی دی وقت شی ورتا دا باب دے په بیان د یمین حج معنی قسم خورل صلات باندې صوم باندې ومن قال وهو في الكعبة أو في غيرها علي المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة فعليه حجة أو عمرة ماشيا وإن شاء ركب وأحرق دما. وليس بيو سڑے پا کعبہ کی ناستے دے یا دا کعبے نبار دے بلزے کے دے او دویل علی المشیو پما باندی پیدل تک بیت اللہ تا یا کعبے تا لازم سر بیدم رویل نو حکم دا دے یا با حج کی یا با عمرہ کی او پیدل بے کی او کسوار ہو کر کرے نبی ورسر دم ہم ادا کی بس ذکر نمخ کی حسانہ مسئلہ دا. بہرحال نظرم علماء نظر مسائل علماء دا یمین سر ذکر کی خوا غیر لازم شپزان لازم ولدا یمین نہیں نو. ومن قال وهو في الكعبة یو سڑی ویل دا سحال کی شدا پا کعبہ کیو او فی غیرها یا پا کعبہ کی نو علی المشی الى بیت اللہ تعالی او الى الكعبة فعلی حجت بدبان حج لازم شو یا عمرہ ماشین پیدل بے کئی وإن شاء ركب او كخوخين سورم دي شيخو احرق دم بادا كيخا زكاة پیدل يد کڑے دے ودا سور شو يلزمو مراعاة الشرط بقدر الامكان دو اتيا يد دري اتيا من نمبر مادا دا دو اتيا عام مادو دري اتيا شرع مجلہ کی تاسو پوئے گئی کنا قیاس تقاضا دا کی تاسو ما تلک متوجہ شی چی هیچ دے لازم نشی ولی دا نظر دی او نظر د پاره پنځه شپږ شرایط دی پاغو شرایط کې یو شرط دا دی چې د کوم شي نظر منی دا با داسې قربت وي چې د دې نه با د دې د جنس نه به واجب وي او مزل د جنس نه تاسو چیرته لیدلی چې واجب یا فرض دی داسې مزل شته چې واجب وي یا فرض وي شته او د ویلي علی المشي دویم د نظر په شرایطو کې یو شرط دا دی چې دا به عبادت مقصودی وسیله بنی او دس نظر ټیک نه دی د منسی دی او دلته دا مشي خو عبادت مقصوده نه ده بلکې دا خو وسیله ده نو قیاس تقاضا ده کې دا نظر دی صحیح نشي دوه شرایط نشته نه پوهیږئ. البته عرف استحسان وایا استحسانا دا نظر دی وجه سره علی المشي الى بیت الله او الى الكعبین مراد پما باندې دی حج او عمره کی او لازم دا مفهومی دی او حج او عمره د جنس نه واجب مشتری ورسره مقصودیم دی. نو عرف کې دا الفاظ د حج او د عمره لپاره استعمالیږي والعرف فی الشرع له اعتبار او شرع کې عرف له اعتبار وی او عرف چی دا قاضی وی غالب وی پچا باندې قیاس باندې بالفاظ دیگر استحسان بالتعامل چی اگر راجح ہوئی بقیاس قیاسا پر خودو کنا رسیبی. وفي القياس بقياس کی لا يلزم شيء سم بین لازمی گی لأنه التزم ما زکد لازم کڑے بزان باندی حق شے لیس بقربت واجبا چا قربت واجبون ندے ولا مقصودت او نا مقصود عبادت دے فی الاصل بحقیقت کی. ومذهبنا البتزمن مذہب چلے مأثورنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نقول دا استحسان بالاثر شو دا دي بوجم بري خدلو ولأن الناس بلا وجه ورا خلق جري تعرفوا إجاب الحج متعرب دي بديو کی متعرب کړي دي ایجاب د حج بزان واجب ول یا عمره بزان وانی واجب ول بهذا اللفظ باندې خلق دا سي کړي دا فصار كما اذا قال دا بد شي لکه وسلي وي علی زیارت البيت ماشيا او په دغه صورت کې هو حج یا عمره لازمی کی نو په دې کې هم لازمی کی فیلزمه ماشیا نو بد معنی به لازم شي پیدل ها کچری سواری کیم تللی شي خدا رچی د شرط خیلی و نساتلو چې کم په لازم و دم په لازمی کی. وان شاء ركب واحرق دما وینبت یکی وقد ذکرناه فی المناسک دا صاحب دې دی وی دا قصه منګه کتاب الحج کی ذکر کړی وی
ولو قال علی الخروج او الذهاب الى بیت الله تعالی فلا شیء علیه. برو ګورئ یو سړي ویلي په ما باندې وتل دي یا تک دی بیت الله ته هېڅ هم نه لازمیږي، ځکه دا الفاظ قیاس تقاضا کوي چې نه دی حج لازم شي نه دی عمره لازم شي. ولې؟ ځکه چې نه د دې د جنس نه وجوب شته د خروج او د ذهاب نه واجب، او نه د عبادت مقصوده دی، او عرف کم د الفاظ د پاره د حج او د عمرې نه استعمالیږي، بس خپل قیاس به پرېږدو. ولو قال علي الخروج او الذهاب الى بيت الله تعالى فلا شيء عليه لان التزام الحج والعمره زكا پزان باندې حج او عمره لازم ول بهذا اللفظ بدي الفاظ سرا سيسوي شيء تاوي غير متعارف دا متعارف ندا فكان باقيا على القياس قياس مقابل رانه لي چپريدو. ولو قال علي المشي الى الحرم او الى الصفا او الى الصفا والمروه فلا شيء عليه. برو ګورئ کدی سی ویل ما باندې مزل کول دي تک کول دي حرم ته حرم لفظي ویلو، بیت الله کعبه نه صرف حرمي ویلو، یا صفا و مروه ویل نو امام سے به هیڅ پنه لازميږي. وجه سره اصلا خو نظر د دې الفاظو صحیح کیږي نه، او عرف نشته چې د نظر یعنی د حج او عمره د لپاره خلک د الفاظ استعمال کی، لہذا نظر نه دی. صاحبین وی نه جی دا بیت الله شریف په حرم کې دی کنه دی، نه د حرم ذکر کول لکه بیت الله ذکر کول دی، او بیت الله شریف چې ذکر کو مخکې مثلا ویلی و علی المشي الى بیت الله نظر صحیح کنه دلته هم صحیح وي. او صفا مروه مسله چې ده چونکه هغه کې صاحبین د امام سے مرګري دي، چونکه هغه د بیت الله نه غیر شه دی، نل تقیاس په خپل ځای باقی دی، عبادت مقصودم نه دی اور بم نه دی جوړ، لہذا حج یا عمره باندې لازمي کی نه پوهیږي به. ولو قال امام سے قول مفتى به دی ولو قال علي المشي الى الحرم او الى الصفا والمروه فلا شيء عليه، وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله، وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله في قوله علي المشي الى الحرم ويبدي کی حج یا عمره لازمي کی. ولو قال الى المسجد الحرام ویلی وینو به نو یمقه اختلاف دی بکی امام سے وی سمنا لازمی او صاحبین وی حج یا عمره لازمی کی. ولو قال الى المسجد الحرام فهو على هذا الاختلاف، لو ما د صاحبین دلیل واورا تاسو ته ویلی حرم کې څوک دی بیت الله ده کنه، نو که بیت الله ویلو حج عمره لازمي ده، نو که حرم ویلو چونکه بیت الله پکې دی به هم لازمي کی. گویا چې بیت الله ویلو یا کعبه ویلا. لو ما ان الحرم شامل على البيت، حرم شامل دی بیت ته بالاتصال په وجبانی ځکه بیت چې په حرم کې دی، وکذا المسجد الحرام او د مسجد حرام مسله چې وکړه دا هم بیت شامل دی بیت باندې، فصار ذکره نو ذکر د هر واحد دغه دواړو یعنی ذکر د حرم یا د مسجد حرام که ذکر دا پشان د ذکر د بیت الله دی، بخلاف الصفا والمروه لانهما منفصلان ذکر د دواړه جدا دي عنه د حرم بیت الله نه. وله د امام سے دلیل واورا ان التزام الاحرام بهذه العباره بهذه العباره غیر متعارف، ویلی مو کنه التزام د حج د عمره کول بدغه عبارت باندې متعارف ندی، او موږ ټول له عرف باندې بنا کړی و متعارف ندی نو، او حقیقت کم صحیح ندی نه مجازن صحیح شو نه حقیقت کې. ولا يمكن ايجابه باعتبار حقيقه اللفظ، او تاسو ته معلومه ده چې ممکن نه ده چې د حج عمره منګه واجب کو په اعتبار د حقیقت لفظ، ځکه نو خو عبادت مقصوده دی او نه د دې د جنس نه واجب شته مشینه نفهمتنا اصلا نه مجازا واخستل شو نه حقیقتا بس خیسه ختم شو. ومن قال عبدي حر ان لم احج العام فقال حججت وشهد شاهدان على انه ضحى العام بالكوفه لم يعتق عبده، وهذا عند ابي حنيفه وابي يوسف، وقال محمد رحمه الله يعتق والاكبر. وګورئ یو سړي ویل کچري سکنی کال میں حج ونه کو غلام میں آزاد به د حج ورځ تیر شولې رالی او ګواهان ورسره رالی او ویل چې ما خو حج وکړلو لهذا غلام ملام مې نه دی آزاد. نور دو کسان رال وی دا خو دروغ وی، دا خو موږ د غټ اختر په ورځ باندې
کوفه کې لیدلې ولته قرباني کوله د شپاغه زمانه کې وسړې په کوفه کې په یو ورځ کې نو کعبه کې کېدل شي چې کوفه کې ومانه حج نه دی کړی اوس به څه حکم وي شیخین وي د دې ګوانو ګواهي ته مه ګورئ ښه دا خو په نفي باندې ګواهي د حج نه دی کړی حقیقت کې یعنی کوفه کې قرباني کول هغه ډاکټر په ورځ ومانه څه د حقیقت کې مطلب دا دی حج نه دی کړی او دا داسې یو مسله د جهاد کړی یا نه تحت القاضي د قاضي د حکم د لاندې دا نه واقع کېږي ځکه څوک مدعي نشته دی چې ووایي چې نه دی کړی او بیا دا کسان راشي ګواهان ګواهي ورکړي د قاضي د حکم د لاندې هغه مسایل داخليږي چې هلته یو مدعي دعوه خو وکړي که نه څوک مطالب خو وي که نه دلته مطالب او دا ګواهي په نفع باندې ده امام محمد رحم الله وایي چې نه ته غلام آزاد شو ګوان چې ګواهي ورکړله نو هغو په اثبات ګواهي ورکړې دی جي کوفه کې غټ اختر په ورځ باندې و دا په اثبات ده اثبات باندې ګواهي مقبوله وي ضمناً پکې ګواهي راله چې حج نه دی کړی او قد يثبت الفرع بدون ثبوت الاصل او کله کله خلک وایي کله کله یو شی ثابتېږي ضمناً حالانکه قصداً او طبعاً نه ثابتېږي دا هم دقه شان ده نو ګواهي په نفي خو ټیک نه ده منو منګه خو چې کله ګواهي په اثبات باندې امام محمد رحمه الله وایي او هغې کې په نفي هم ګواهي جوړېږي بیا په نفي والا به منو لحاظ حج نه دی کړی فتوى الإمام محمد رحمه الله فقال الله پوه شوي که نه پې وګورئ ومن قال عبدي حر إن لم أحج العام فقال بي حججت وشهد شاهدان على أنه ضحى العام بالكوفة ګوانو ګواهي ورکړله جي چې دغو ضحى العام غټ اختر ورځ و قرباني کوله سکال بالکوفه کې لم يعتق عبده غلام بن آزادیږي وهذا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله وقال امام محمد رحمه الله فرمایي يعتق آزادیږي با لان هذه شهادة قامت على امر معلوم امام محمد رحمه الله دلیل له ودا یو گواہی ده په امر معلوم باندې قائم شوی دا هغه څوک ده او التضحيه هغه قرباني کول له خو اثبات ده البته ومن ضرورت انتفاء الحج د دې د ضرورياتونه انتفاء د حج ده من ملک شيء ملک ما هو من ضروراته دا به سم نه لګي خو د سی وای کله چې شی ثابت شي اذا ثبت الشيء نو ثبت ما هو من ضروراته دې چې کوم ضرورت په هم ثابتيږي وګورئ فيتحقق الشرط شرط موجود شو کنه حج نه کول لہذا غلام بچ شي آزاد بشي ولو ما شيخين وي انها قامت على النفي دلته خو گواہی په نفي باندې د جی حج نه دی کړی وای د خدا نه دی ویلي چې حج نه دی کړی وای دغه مطلب دی کنه ځکه د چا دا مقصد کېدلی شي چې پلان کې دغه ډاکټر په ورځ باندې په کوفه کې قرباني کول دي که څه خبره ده مقصد هم دا دی چې حج نه دی کړی چې غلام آزاد شي لأن المقصود ځکه مقصود دغه شهادت نه نفي د حج ده نه اثبات د تضحیه لأن ولا مطالب لها ځکه چا ویلي چې د قرباني کړي دا چې دیو گواہی ورکړي چا دا دعوه کړي یا د ویلي چې مانه د کړي چې دی وینه کړي دي دا څه خبره شته حالانکه گواهی د پاره شهادت د پاره مدعی پکار دی چول خو شهادت په شرایطو کې دا چې مدعی بوي دلته مدعی نشته نو چا ویلي دي چې نه دا کړي یا چا ویلي چې کړي دا چې تاسو گواہی ورکوي لأنه ولا مطالبه ځکه مطالب نشته مدعی نشته لها د تضحیه د اثبات تضحیه د بارا د تضحیه د بارا مطالب نشته فصار كما اذا شهدوا گویا چې دی گواہی ورکړل چان ولم يحج غایته لا دی سړي حج نه دی کړي دا گواہی په نفس ولا زید نه زید دا ویل شي شیخین وی زید نه زید دا ویل شي چې کله گواہی په نفي باندې او د نفي د یو شی چې علم پاغي احاطه کوي به گواہی ټیکوي توجه بعض علماء وایي کاوک شی وتا مشهور خدای چې گواہی په نفي نه دسي خو بعض علماء وایي چې کنه په داسې وکنه چې علم په احاطه کوله لکه مثلا د کمره کې څوک هم نشته لري سچنوم دي اصرار او بس ما دا سړی گیټ مخې ته ناست یو خو ګوري څوک هم نشته لري او څوک راته وایي چې اصرار په کمره کې نو یو کس دا وایي چې موږ ولګوي ورکوا او نو
ولې دلته علم احاطه کوي که نه کمره کې هم موږ مخې ته کمره وه یار زموږ علم دی چې څوک نه و نو په دغه شان صورت کې ګواهي په نفع باندې څه وي مقبوله وي پوه نه شولئ کله چې د ګواهانو علم احاطه په نفع کوي نو بیا ګواهي مقبوله وي او چې کله ګواهي د ګواهانو علم احاطه په نفع باندې نه کوي د علم د نفع نو بیا په نفع باندې ګواهي صحیح نه وي مسله دغه ده خو شیخین وایي اوس به موږ ته څنګه پته لګي چې دلته علم احاطه کوي او دلته نه کوي هېڅ پته نه لګي مشکل کار دی لہذا اسانتیا لپاره بس مسله دا شوله چې ګواهي په نفع سره صحیح نه ده کار رنګوي نه پوهېږئ پې خو ما تاسو ویل مفتابي قول چا دی امام محمد رحم الله دی ښه واوره غایت الامر حاصل او نچول دا دی چې ان هذا النفي چې دا مما يحيط علم الشاهد به دا هغه نفي ده چې احاطه کوي علم د شاهد په دې باندې ولکنه لیکن دومره مسله د مولوي صاحب لا یمیز تمیز نشي کېدلی بین نفي و نفي چې دی نفي معنی احاطه کېږي او په دې نه کېږي تیسیرا نشي کېدلی بس خساحت ما اسانتیا هم راوستله موږ ویل په نفي ګواهي نه ده ټیک ومن حلف انتهي اسانې مسلې لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم افطر من يوم حانيسة یو سړي ویلي قسم د روژه به نه نیسم بې روژه ونیوله یو ګنټه او ماته کړه حانس شو ځکه روژه نیول شرط موجود شو ولې موجود شو څنګه چې روژه ونیوله روژه امساک ته ویلی کېږي هغه شروع شو بس حانس شو ومن حلف لا يصوم فنوى الصوم نیت د روژې وکړو وصام ساعة او یو ساعت یې روژه ونیوله ثم افطره او به افطار وکړو من یومې هم په دغه ورځ سرتې ونه رسوله بیا هم حانس شو لوجود شرط لکه شرط موجود شو موږ ویلي المعلق بالشرط کوم شی چې شرط پورې معلق شي يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 81 نمبر ماده ده اذا الصوم هو الامساك عن المفترات صوم چاته ویلې کېږي ځان بچ کول د مفترات اکل شرب او جماع نه علی قصد التقرب چې نیتم پکې وي هغه دلته موجوده شوی هغه داسې ویل لا يصوم صوم يوما قسم دی یو ورځ روژه به نه نیسم به ونیوله او منځ کې ماته کړه نو شرط نه دی موجود شوی یو ورځ روژه نه دی نیولې نه حانس کېږي ولو حلف لا يصوم يوما او صوما ویلو لا يصوم صوما فصام ساعة سټې مې روژه ونیوله ثم افطر به افطار وکړو نه حانس کېږي لأنه يراد به الصوم التام مراد دی هغه صوم تام چې کوم شرعاً معتبر دی او دا کله چې کله اخري ته ورسوي وذلك بانتهائه الى اخر اليوم دا اله چې کله دا سړی روژه ورسوي اخري ته ورځي ته او دلته یوم صریح دی په تقدیر د مده کې به په صوم باندې چې روژه به پوره ورځي او دغه نه نیولې ولو حلف لا يصلي فقام وقرأ وركع لکبر وګورئ یو سړي قسم وخوړو مونځ به نه کومه پاڅېدلو مونځ ته قرت یې وکړله رکوع یې وکړله نه حانس کېږي او که سجدې وکړله نو بیا حانس کېږي ځکه اوس مونځ شو او که داسې ویلو زه به لږ وروسته کوته وګورئ ولو حلف یو سړي قسم خوړلی لا يصلي مونځ به نه کوي فقام پاڅېدلو مونځ ته وقرأ قرت یې ولوستلو سورت فاتحه سورت رکوع یې وکړله خو لم يحنس نه حانس کېږي وسمله وإن سجد او که سجدې وکړه مع ذلك قیام قرت رکوع سره سجده هم وکړله ثم قطع به مونځ مات کړلو بیا به حانس کېږي دلته قیاس تقاضا دا کوي چې حانس نشي په شان د صوم باندې به واړو کا صوم چې اخرې ته نه ورسولی حانس کېدلو دې کې هم نه حانس کېږي مونځ خو اخرې ته نه دی رسولی خو استحسان کې وایي چې نه چې حانس دې شي دلته وجه دا ده چې صوم خو د یو شي نوم دی د امساک نو څنګه روژه اچھا جی خطا شوم بیا اورئ بیا توجه وله مثلا څه وکړه چې ول قسم دې مونځ به نه کومه نو موږ ویلي وکړو قیام یې وکړو رکوع یې وکړه قرت یې ویلو رکوع یې وکړله ابه یې مونځ مات کو نه حانس کېږي دغه وکنه قیاس وایي چې دغې کې هم دې حانس شي لکه څنګه چې روژه کې شروع کړه حانس کېدلو خو استحسانا دلته نه حانس کېږي وجه روژه او دې منځ کې فرق دی که نه یار روژه خو امساک یو شی وغې کړی وه
او صلات چې دی کنه صلات دا د ګڼو شیونو نوم دی د قیام هم دی قرات هم دی رکوع هم دی او سجدې هم دی او لا سجدې نه دا کړی پوره شوي لا نه دي نه پوهېږئ والقياس تقاضا کوي ان يحنس جانس شي بالافتتاح باندې اعتبارا بالشروع في الصوم دې وجه نه چې قیاس کوي پاغه شروع باندې چې بصوم کې وي خو وجه دې سیاسان واورا ان الصلاه عباره عن الاركان المختلفه صلاه عبارت د ارکان مختلفونه فما لم ياتي بجميعها ترڅو چې ټول ارکان نه کړي لا يسمى صلاه ورته نشویلې بخلاف الصوم ولي لانه ركن واحد او صرف یو رکن چې هغه امساکو نیو منټ چې کوم امساکو ګدام روزه ده او به 2 منټ تکرار دی به 3 منټ تکرار دی تر ماخامه پورې ورځه ويتكرر في الجزء الثاني جزء الثاني کې څه بدلیږي بل شي نه راځي قیام کې خو یو وي به بس قرات شي به بس رکوع شي بدلیږي کې خېلې می به سجده شي او روزه کې ټول تر ماخامه پورې قیوي مقرر کیږي خالي ولو حلف لا يصلي صلاه ور سره ویل صلاه کامل من نو به یو رکعت کو سجده پورې نه انس کیږي تر سوچي دوه نه کړي ځکه یو رکعت چې نه عرفن منځ دی او نه شرعن دی شرعن ځکه نه دی حدیث کې تمن راغلی او عرف کې څوک یو رکعت ته منځ نه وایي ولو حلف لا يصلي صلاة لا يحنس ما لم يصلي ركعتين لأنه يراد به الصلاة المعتبرة شرعا ځکه مراد به دې سراغه صلات دی چې شرعا معتبر وي واقل رکعتان یو قل دي 2 رکعتونه دي ځکه نه راغلی ان البطيره د بطيره نه راغلی دغه متیرا یو ناقص یو رکعت ته ویل کیږي